شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم مسعى نبي قال وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الباب في موضع آخر أنه مسعى على ناسيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وذكر بعضهم المسعى على الناسية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناسية. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان أمية غير منصرف الجبلي أمية وسلمان يو پک علمیت تے و تانیث لفظی دے ہاں. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من سوک دی نعمان ارسلان تا اطلاع کیگی چی دفتر وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر سوک سالک نعمان او دیش نازم سب سرا پر پسیشا باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. بس خبرت متوجه شا مسح پا جوربینو او پا عمامی. مولانا سے بیو خبر ذہن کی واچوا دلتا تسامو دخا ذکر دے کہ جوربینو حدیث نشتا یا خدا کاتب نا غلطی شوی دا ذکر دا مسح دا عمامی ذکر یو نسخہ کے که نسخه هندیه ده او که بلا نسخه ده په یو کې هم مسح د جوربینو دلته کې نشته دی بالکل نشته. نو دا د کاتب غلطي ده یا امام ترمذي نه تسامح شوی ده. بس او جوربین څه ته وایي پرون مې د جوربینو تفصیل ویلو خو دا یو ټکي پکې پاتې شوی ما یلف فیه الرجلان من الخرقه ما یلف فیه الرجلان چې خپې پکې رانغښتلې کېږي خپې پکې پټېږي ما یلف فیه الرجلان من الخرقة هغې ته جوربین ویلې کېږي او عمامه پېژنې څه ته وایي ما یلف من الرأس من الخرقة ما یشتمل على الرأس من الخرقة چې په سر مشتملې چې کومه خرقه ده هغې ته عمامه وي په کسرې د عین سره او دا عمامتون فعالتون کې سره دي چې کوم فعالتون وي کسرې د فې سره نو هغه کې اشتمال له دخل وي چا له اشتمال دخل وي اشتمال لکه عصابتون پټی ده ځکه اشتمال دی پکې په یو اندام باندې مشتمله وي نو مسح او د مسح معنا مې ویلې د اصابة البلنا په جوربین خو جوربین تسامح دی په یو نسخه کې هم دلته نشته. اوس مولانا صاحب مخکې ځو نو بیا دې کې لږ اختلاف دی هغه وایو د استاد محمد ابن بشار بندار تیر شوی ثقتون یحیی ابن سعید قطان لوی امام د جرح و تعدیل او سلیمان تیمی دا تابعی دی ګورې ښه او ثقه راوي دی بکر ابن عبدالله مزنی بصری دام ثقه دی دام تابعی دی ګوره بلا تابعین دی دلته بکر ابن عبدالله مزنی مزینه قبیلې ته منصوب دی دام بصری دی او ثقه دی او تابعی دی او حسن ابن یسار بصری دام تابعی دی عن ابن المغیرة دا مغیره ابن شعبه زوی حمزه نوم دی سنو می دی حمزه ام ثقه دی و تابعی دی سو تابعین رالل سلور کم کم گورا سلیمان تیمیه دویم وایا بکر ابن عبدالله مزنی مزینه قبیله دریم حسن بصری سلورم دا مغیره ابن شعبه زوی چه حمزه نوم دی انا قل کی دا خپل پلان چه مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ دی قالا لکه چې څه چل شوی فيه ما فيه فتدبر د خواخې د لاس خو نو مغیره ابن شعبه څه وایي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم او دسو که نبي کریم صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة جوربین پکې شته نشته خفین پکې رالل په دې خو موږ متفق یو او عمامه پکې راله اوس د عمامې حکم درته وایم خو لږ مخکې ځو قال بکر سوی بکر ابن عبدالله مزنی چې د سلیمان التیمی استاد دی او د حسن بصری شاگرد دی وقد سمعته من ابن المغیرة ایضا وګوره وقتی بکر د ابن د مغیره نه چې حمزه دی په واسطه د حسن بصری اوري دلته وی بالذات به هم ته اورېدلی دی
یعنی لاولې په واسطه د حسن بصري اورېدلی و بیا ته بالذات اورېد خلاصه شوه خلاصه شوه وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث وګوره مخکې محمد بن بشار هغه الفاظ استوي في موضع آخر په بل ځای کې وایي چې انه مسح على ناسويته وعمامته انه مسح على ناسويته وعمامته دا دی نو کته ای ما ته ګوره او دا محمد ابن بشار چې بل ځای کې ناسویه ذکر کوي هغه ډېر حفاظ او ثقات نقل کوي څوک نقل کوي حفاظ او ثقات نقل کوي او زیادت د ثقه نه د حفاظ او د ثقات په طریقه ولا مقبول وي ثقات او دا چا ویلي دي بورا زما حواله در کوم والذاکرون للناسویة حفاظ ثقات سمعوي والذاکرون للناسویة حفاظ ثقات فزیادتهم مقبولة بلا شک دا الفاظ لك ما سره وایا والذاکرون للناسیة حفاظ ثقات وزیادتهم مقبولة بلا شک چا ویلی دی صاحب د تحفة الاحوذی دلته ویلی صاحب د تحفة الاحوذی دقل ته ذکر کړی او اکثر روایات د مغیره چې دي اکثر هغه کې ذکر د ناسیه نو دې کې تعارض نشته کته وی چې لکه تعارض به جوړ کوم یو تشاذ او بل ته محفوظ نه تعارض ما جوړو دلته دا تعارض هغه د کې جوړیږي چې یو باندې عمل کې بل پاتې کېږي بل باندې عمل کې بل ټیک تا رسول الله مبارک په ناسیه باندې مسح کړی دا او مې په امامه کړی او مې په ناسیه کړی دا او مې په چا کړی دا په امامه یہ امامه برابر ولا نو راوی په ګمان وکړي چې مسح وکړه یا امامه برابر ولا راوی په ګمان وکړي چې څه وکړه مسح وکړه او یې په مسح کړی دا تر به ان شاء الله خلاص تفصیل درته به والسوي وقد روي هذا الحديث منقول دا حديث من غير وجه فريرو أسانيدو دا مغيرة ابن شعبانا وقد ذكر بعضهم مسح ناسي وإمام بعضو ولم يذكر بعضهم بعضو بك ناسينا ودي خدوارو تبازي ہوئے اغا بعضنا دير مراد دي سمراد دي دير او دا دي چاز ناسينا ذكر کرے دا کم دي سمعت احمد بن الحسن دا د یحیی ابن سعید قطان په دې حدیث کې د محمد ابن بشار استاد دغه صفت کې توثیق کوي څوک دا نه وایي چې یحیی ابن سعید قطان خطا شوی دی نه ګمان په مکوا سمعت احمد بن الحسن امام ترمذی وی يقول سمعت احمد بن حنبل يقول احمد ما رايت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان داغه پشان مې په دې دواړو سترګو نه دی لیدلی مطلب یې څه دی مطلب یې دا چې دا ثقه راوي د راوي صفت یې وکړه د خطایي ګمان به پې نه کې اوس راشه مولانا دې کې اختلاف دی هغه وره پنیز د احمد او د اسحاق مسح په امامې جایزه ده اگر که په سر مسح ونشي پنیز د احمد او د اسحاق مسح د امامې څه ده جایزه ده اگر که په سر باندې مسح ونشي دقه رنګې وسره اوزاعي مرګری دی او وکیع ابن الجراح هم مرګری دی څو کسان شو څلور ما سره ووایه احمد اسحاق وکیع ابن الجراح او اوزاعي هلکه ما سره معاد کې څو شو احمد اسحاق وکیع ابن الجراح اوزاعي هغې څه وایي وایي مسح د امامې لکه څنګه چې په خفینو جایزه ده نو په امام هم جایزه ده اگر که په سر باندې مسح ونشي هغې دا وایي امام شافعي صاحب څه وایي اوره هغه وایي نه مسح د امامې جایزه نه ده په سر به مسح کې د هغه په نسبت خو په درې ویښتو باندې مسح وشي کافي ده خو د استیعاب دپاره په امامې مسح کولی شي ما تاسو ته ویلي چې د احمد شافعي صاحب په نسبت مسح د بعضې رأس فرض ده او د کل سر مسنون ده نو هغه وایي په بعضې سر مسح وکړه دا وشوه خو د استیعاب دپاره چې ټول سر که په هغې په ځای په امامې لاس راکاږې نو ام صحیح ده شافعي وایي او زمون او د مالک صاحب په نسبت باندې د استیعاب په ځای ام نه ودرېږي مسح د ناسیې به کې او مسح که ته وی استیعاب کوم سنت ادا کوم نو په امامې نه کېږي په سر به مس لاس راکاږي څنګه شوه خبره اسحاق احمد وکیع ابن الجراح
اوزاعي هغه مسح د امامه د مسح د سر په ځای ودرېږي په سر دې ونه کړو په امامه دې وکړه کافي شوه شافعي څه وایي چې مسح د امامه د مسح د رأس په ځای نه ودرېږي سر به مسح کوي د هغه چې کوم اندازې خو استیعاب دپاره په سر امامه مسح کولی شي او زمونږ او د مالک صاحب په نيت نه مسح د امامه د مسح د رأس په ځای ودرېږي نه د استیعاب په ځای ودرېږي په دې مسایلو پوه شوې ښه د احمد حدیث ته باب دلیل شو چې مسح علی عمامته حدیث ته باب د چا دلیل شو د احمد بل دلیل په ابو داود کې دی ولیکه بل دلیل د احمد اسحاق اوزاعي وکیع په ابو داود کې دی ولیکه ثوبان حدیث ته ثوبان رضی الله عنه وفيه ولك بين القوسين فيه پکې ولیکه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم سموي امرهم امرك صحابوتا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب عصائب د عصابتون جمع د عمائم توي د عصائب نفس بين القوسين عمائم لك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب سواد سرا العمائم والتساخين تساخين د تسخين جمع ده موضوع توي د تسخان جمع ده تساخين د چا جمع ده تساخين په تشدید سره مو تسا تی سین او خا الف نون والتساخين د تسخان جمع د څه ته ویل کېږي خفان ہوتا نه پېښه په خبره څنګه مې وې امرهم الا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على العصائب پټو العمائم والتساخين جمع تسخان دا په موضوع باندې پوښي په خبره باندې دا دویم دلیل شو لیکن مولانا صاحب واورا دا حدیث لاول خدا دی چې د مغیره ابن شعبه دغه حدیث خو صوبان دی پرېدا خدای دې تحت الباب نه جواب وکم چې د مغیره ابن شعبه روایت ته او اکثر روایاتو کې مسح د چا ده د ناسیه ده د صوبان د دې نه بس جواب وکړو د مغیره او د صحابه نه مشترک دوا وکړه د مغیره د هغې نه خو یو جواب دا چې اکثرو کې مسح د چا ده د ناسیه ده نو زیادت د ثقه حجت لیکن د دواړو نه شریک جواب څه دی ادا چې قرآن کې الله وامسحوا برؤوسکم نو زیادت ته خبر واحد په کتاب الله ممنوع دی شابه زیادت ته کتاب الله ته خبر واحد په کتاب الله څه دی لکه ممنوع دی خبر اخلاص او کته موضوع باندې چې مسکه ما څه جواب کړو هغه احادیث متواتره دي او کته هغه جرابې چې منعلان مجلدان او سخینین دي هغه په حکم د موضوع کې دي قیاسان نو امامه خو په حکم د موضوع کې ده نشي اخیستی لکه پوهېږئ که نه نو زیادت ته خبر واحد پکې نو ما د مغیره د هغې نه خو یو جواب دا وکړه چې هغه اکثر راویان نقل کوي ناسیه ده پکې او د صوبان د ابو داود او د هغې نه مشترک جواب دا چې دا خبر واحد دی او خبر واحد د زیادت په کتاب الله ممنوع دی نمبر ایک نمبر دو څه شی دی نمبر دو دا چې دا کمو کې د امامه ذکر راغلی تاویل قبلی څه قبلی لکه تاویل قبلی هغه تاویل یې څه دی یو تاویل دا چې دا پیغمبر مبارک امامت درست کوله ټیک کوله لکه مسجد سره خامخا امامه ګډه وډه شي نو راوي پې زعم وکړه چې ګنې مسح یې پې کړی دی دا یو تاویل شافعي صاحب یې بل تاویل کې چې د استیعاب له کړې ده مونږ یې دا تاویل کو چې مسح د امامه درست کوله نو راوي پې ګمان وکړه د مسح شافعي صاحب یې کوم تاویل کوي وایه د استیعاب دپاره او یا څه او یا دا تاویل دی چې زیلعي وایي چې کوم ځای کې ناسیه راغلې ده دا چې کوم ځای امامه راغلې ده وایي دا مختصر دی ناسیه ورسره شته
چې کوم دی امامه راغلی دا مختصر دي څه ورسره شته ناسیه ورسره شته بس اوس مولانا صاحب مونږ یو بل تعویل هم کوو مونږ یو بل جواب هم کوو امام محمد په موطا کې لیکلی دي ځان سره نوٹ کا امام محمد کوم ځای لیکلی دی موطا کې څه وایي بلغنا انه کان فتورکا بلغنا ان المسح على العمامة كان دا و فتورکا منسوخ دا اوسه بلغنا ان المسح على العمامة كان دا و فتورکا منسوخ دا بل جوابم کوم فعذر محمول له فجاء محمول له وورا ويسقط مسح الرأس عمن برأسه ويسقط مسح الرأس مسح در الساقط در أغچانا برأسه كده پسر من الضر ضرر دي ما أغ ضرر إن بله يتضرر سر کٹا دے سدے لکا کٹا دے او سخت یخنی دا نو که سرخ کار کئی امامه لرکی او پسر لاس راکاگی سر خوگیگی نا جوڑکیگی یا سر زخمی دے یا سخت یخنی دا مثلا ویسقطو دا یاد کا مولانا ویسقط مسح الرأس عمن برأسه سمیں ہوئی ہوایا ويسقط مسح الرأس عمن برأسه وما هو يا من الضر ما إن بله يتضرر من الضر ما إن بله يتضرر بياوم ويسقط ساقطيك مسح الرأس مسح الرأس ويسقط أو ساقطيك مسح الرأس مسح الرأس عمن دا أغچانا برأسي چه پسر دا من الدر تکلیف دے ما اغا تکلیف ان بله کدی دا سر لنده يتضررو منگا موائیو او یہ بلا مانا بوکم مجاز مرسل یا ولاقات ذکر دا حال مراد تینا محل ذکر دا حال مراد تینا سر نو ذکر دا امامی مراد تینا سر او یا بل دا شاز دا تجھے دے لکا شاز سقہ دے و مخالفت دا چا نہ کئی دا اوسق نہ کئی سقہ دے مخالفت چا نہ کئی مولانا صاحب اوسق نہ کئی اوسق سے چھے دے آغا مسا ناسی والا نو سو جوابون ہمیں اکل یو خود زیادت دا خبر واحد پا کتاب اللہ رازی یاد دے شو دوے میں سو ہوئے اذا کم کدا امام مسعد احتمال دا تاویل لری آغا تاویل میں سو اکل شاپی سے بوئی دے استیعاب دا پارا اکڑی دا ما سو ہوئے حالا ما وی سر پٹکے برابر او چاپی گمان دا مسح کڑے دے او بل تاویل سدی زیلعی وی اصل یا آغا چکم کے امامہ نشتا آغا مختصر دی چکم کے امامہ دا ناسیہ نشتا مفصل دا دی چی ناسیہ پکے دا امام محمد صحیح منسوخ تھی وموطا کے چی بلغنا ان المسح عن العمامت کان فتورکا او سوک عذر یا دی شیر میں دتا ہوئے او سوک دا شاز دے اکثرو کے ناسیہ دا او یا ذکر دا حال مراد تینا محل دوست مخکلال شوا وفي الباب عن عمرو بن أمية مسند أحمد بخاري ابن ماجه كده سمعوا مسند أحمد بخاري ابن ماجه كده مسند أحمد بخاري ابن ماجه كده أو ده سلمان پا مسند أحمد كده ده سلمان مسند أحمد كده أو ده صوبان مرتا أسوه أبو داود كده ومسند أحمد كده ابو داود کے دے مسند احمد کے او دا ابو امامہ طبرانی موجم اوسط کے دے طبرانی موجم اوسط کے دے قال ابو عیسیٰ حدیث مغیرہ ابن شعبہ حدیث حسن صحیح بالکل وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول أوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا دي ويمسحوا مسدي وشفاهم ويمسحوا على الإمامة يا يمسح أحدكم على الإمامة قال إمام ترمذي وسمعت الجارود جارود نمي وريد لدي ابن معاذ يقول سمعت وكيع من الجراح
يقول ان مسح على العمامه يجزئه کافی کی سره اثر د وجنه اثر مراد د حدیث ته وما سوء مولانا صاحب زیادت د خبره وخت په کتاب الله وغیرہ راضی زو سر پسې شا ها وهكذا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن اخي هي السنة يا ابن اخي دا سنت نه مراد د پیغمبر طریقه ده غیر وارو دا عبد الرحمن ابن اسحاق قرشي ثقه دي رابعا ټول ثقه دي. وسألت عن المسح على العمامة فقال مس الشعر جابر هوي سوي ويختوى سرقوري مسكا ولم الناس يو سرشتا. وقال غير واحد من أهل العلم دير يونا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مگر كفسر دي مسح وقلا. دا قول سفيان الثوري دي دا مالك دي دا ابن مبارك دي أو دا شافعي دي شابته. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنها وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الخفين والخمار. هنادم تیر شوی دی ثقه دی علي بن مسهرم تیر دی ثقه دی اعمشم تیر شوی دی مولانا صاحب یو خبره مکړی سليمان ابن مهران اعمش مې دی خو ثقه دی لوی محدث دی خو ګوري مدلس دی ویلی مې وکنه وعن عند مدلس مقبولا دلته عن سره نقل کوي او حكم ابن عتيبة دا طول صحاح راوي دي. عبد الرحمن ابن ابي ليلى تيريجي دا بخاري مسلم طول راوي دي. او كعب ابن مجرم مشهور صحابي دي. عن بلال رضي الله عنه وعنهم مؤذن دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار خمار پسر چکم ساده رچي یو خدا دې دې کې اعمش ته عن عنه سره نقل کوي لیکن دا ټول نخشته جواب وکا دا مسح د امامه کرا غلی دا کله جوربین خو ضعیف دي هغه تیر شو او که مسح د خمار دا ټول اخبار احاد دي او دې له زیادت په کتاب الله ممنوع د دې خپل جواب بدقه دي بس دا ټول اخبار احاد دي له زیادت په کتاب الله ممنوع دي زیادت په منظر د نسخ وي ته د قران حکم څنګه منسوخ کې قران وی په سر مسح کوته نه په خمار وکړه څنګه مسح کې او کتوی د موضوع مسح هغه حدیث متواتر او هغه نور کې خبره درته کړې ده زو سر پسې اشاره لکه امیر سم مصیبت دی عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيد الحائط أو الأرض ثم مصمص واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. مولانا دې کې اوسو مباحث دی غوږ وته کېرو لومبه معنا دا غسل ده غسل څه ته وایي ودي که دا ضروري خبره ده لومبه معنا دا غسل دویم اقسام دا غسل دویم اقسام دا غسل درې معنا د جنوب جنوب څه ته وایي لږ در روان دي ځکه وایم څلورم فرایض د غسل فرایض د غسل پنځم حکم د وضو قبل الغسل یا اودس نه مخکې د وضو څه حکم دی شپږم کیفیت د غسل اومه مسله د نقص د ضفایرو کونسیس پردل مسله د نقص د ضفایرو او اتم مسائل مستنبطه سوچ ولکه هوایا
معنا د غسل، دویم اقسام د غسل، دریم معنا د جنوب، څلورم فرایض د غسل، پنځم حکم د وضو قبل الغسل، او شپږم کیفیت د غسل، او اوم مسله د نقض د ضفایرو، ښځه غسل کوي کونسیس پړي که نه، او اتم مسائل مستنبطه. د دې حدیث ته به موږ 25 مسلې وباسو انشاءالله، او نور یو کلام د راویانو خو ما درته ویلې. نو دا څه خبرې پکې لږ مخکې ووایم. معنا د غسل، غسل څه ته وایي؟ غسل دا د غسل نه ماخوذ د چا نه؟ غسل یغسل غسلا و غسلا. غسل مصدر دی او غسل اسم مصدر دی. غسل یغسل غسلا و غسلا، غسل مصدر دی، غسل اسم مصدر. غسل څه ته وایي؟ هغه ازالة الوسخ، خیر زایل کول. غسل وینځل پښتو کې مونږ وایو. ازالة الدرن، ازالة الوسخ. او غسل څه ته وایي؟ په معنا د اغتسال دی. اغتسل یغتسل اغتسالا. غسل سائر الجسد، غسل سائر الجسد، ټول وجود وینځل. نو غسل ازالة الوسخ یا ازالة الدرن، خیر لرکاول، پښتو معنا وینځل. او غسل په معنا د اغتسال دی. غسل سائر الجسد، ټول وجود وینځل. دویم غسل هغې اوبو ته م وایي چې سړی پې لامبي. ماء یغتسل به، غسل ماء یغتسل به. او یو غسل دی. غسل هغه اسباب چې غسل کې استعمالیږي، صابون وغیرہ، شیمپو، صابون، غسل، هغه اسباب چې غسل کې استعمالیږي. نو غسل وینځل، غسل په معنا د اغتسال، غسل سائر الجسد. او د غسل بله معنا څه شوه؟ ماء یغتسل به، اوس به حدیث کې راشي. او غسل هغه اسباب چې غسل کې مستعملیږي. دا خو یو خبره شو، معنا د غسل. دویم اقسام یې څه دي؟ یو مستحب غسل دی، یو سنت موکده دی. مستحب لکه دا مونږ چې عام خلک اولامبي چې درس لذي، درس لذي مثلا، دا مستحب دی. او سنت کم یو دی موکده، لکه جمعې فرض. او واجب او فرض چې ورته وایي، لکه سړی حدث اکبر کې مبتلا شي یا ښځه حیض نه لامبي، نفاس نه، سړی جنابت نه لامبي. مستحب لکه په عامو حالاتو کې خلک لامبي، یو میلمه راځي هغه سره ملاقات کوم، په سفر ځم، عرفې پر ورځ لامبي، مستحب دی. احرام تړي د هغې نه مخکې لامبي، مستحب دی. سنت موکده لکه جمعې پر ورځ به راشي انشاءالله. او فرض واجب چې سړی په حدث اکبر کې مبتلا شي. دا خو څه شی شوه؟ لکه اقسام د غسل. درې معنا د جنوب سره، دې سره متعلق ځکه درته وایم. معنا د جنوب اصل یې د جنب او د جانب نه دی. جنب او جانب یو طرف. او جنوب ته جنوب ولې ویلي؟ انه یجنب عن تلاوة القرآن، لأنه یجنب، ځان یو څنګ تکوي د تلاوت د قرآن نه، والمساجد، د جومات نه. یجنب عن تلاوة القرآن ودخول المسجد. او جنوب په یو او په ډېرو او په ښځه سنو ټولو اطلاق کېږي. جنوب یو ته م وایي، ډېرو ته م وایي، په اعتبار د جنس. اطلاق یې په یو هم کېږي او په کثیر هم، او په ښځه هم کېږي. ښځه جنوبتون به نه وی، ښځه به ځان ته جنوبتون نه وایي، بلکې څه به وایي؟ جنوبون، نبتون جنوبون. یو باندې، ډېرو باندې، ښځه او سړي ټولو باندې اطلاق کېږي. څو شوه؟ لکه درې شو که نه. څلورم فرایض د غسل څه دي؟ ځان پوه که اوس فرایض یې څه دي؟
زمون پنیز مزمزه استنشاق او غسل سائر الجسد دا یادول غواړم مزمزه استنشاق او غسل خدا ګورې فرض غسل کې ښه مسنون کی سنت تی بیا اے خدایا په مسنون او مستحب غسل کې دا څه دي سنت تی او په فرضي کې فرض دی دا وسره بین القوسین ولیکه په فرضي کې څو څیزونه پکې شو که سنت غسل کې دا د پاتې شو نو سنت پاتې شو غسل شو په فرضي کې فرض دی مزمزه استنشاق و غسل سائر الجسد او د احمد پنځ درې دا دی یو نیت دی درې دا دی یو څه دی نیت او د شافعي سے پنځ باندې څه دی نیت او غسل سائر الجسد مزمزه استنشاق هغه مستون ورته وي نیت او غسل د چا د ټول وجود شافعي پنځ او د مالک پنځ باندې نیت غسل د ټول وجود او دل کو راشه لږ ماته وګوره زمون او د احمد پنځ مزمزه استنشاق فرض دي سمې وي زمون او د احمد پنځ مزمزه استنشاق دي فرض او د شافعي او د مالک پنځ مسنون دي یاد لرئ یوا د مالک پنځ دل فرض دی د ائمه ثلاثه پنځ مسنون دي یاد لرئ نیت د ائمه ثلاثه پنځ مفروض دی د امام صاحب پنځ مستحب دي اوس په نشوي مزمزه استنشاق د چا پنځ فرض دي زمونږ او د احمد وای د چا او د مالک او د شافعي پنځ باندې مسنون یاد شو دل د چا پنځ فرض دی د مالک د ائمه ثلاثه پنځ مسنون او بل مسوي نیت زمونږ پنځ مسنون دی مستحب دی او د هغې پنځ باندې څه دی فرض خلاصه شو خبره یو دل بیا ویم زمونږ پنځ فرایضو څو شو درې ګوتې مې ونیولې درې یو مزمزه بل استنشاق بل غسلو دلک مې ته وسته او نیت البته که چېرته جمع او بغیر د دلک نه اوبه وجود ته نه رسېدې بیا د ټولو پنځ دلک فرض دی خو هغه فی نفسه دلک فرض نه شو هغه د چا د وجې نه شو هغه اوبه نه رسي د احمد پنځ فرایض څو شو درې دا شو مزمزه استنشاق او غسل بل ورسره څه شو نیت ماشاءالله الحمدلله د شافعي ځای پنځ څه شو دوه نیت او بل غسل سره دل کم نه دی مزمزه استنشاق هم نه دی او د مالک پنځ څوک دی نیت غسل د ټول وجود او دل ٹھیک شو خبره خلاصه شوه اوس برا شو مولانا صاحب دا خو کومه مسله شوه دا څه مې ویل که فرایض د غسل اوس برا شو مولانا صاحب حکم د وضو قبل الغسل سره دی کې باب را روان دی خو دې راته مخکې وایم حکم د وضو قبل الغسل سره باب پکې را روان دی خو دې راته مخکې وایم هغه د اودس د غسل نه مخکې د داود ظاهري پنځ واجب دی وضو قبل الغسل د داود ظاهري پنځ څه دی واجب یعنی فرض واجب په معنا د فرض او د ائمه ثلاث اربعه جماهیر پنځ مسنون دی هغه وایي چې مخکې د اودس ونه که غسل دی ونه شو داود ظاهري پنځ باندې وضو قبل الغسل څه دی واجب یعنی فرض او ائمه اربعه جماهیر څه وایي مسنون ښه دا ده چې وکړه که دی ونه که غسل کې فرق نه راځي راشه اوس څو شوې پنځه شوې که نه شپږمه مسله کیفیت د غسل دی کیفیت یې څه دی اول به استنجا وکړي استنجا به وکړي استنجا بالماء بیا به څه وکړي بیا به لاس په صابون یا په خاوره ومږي که صابون نو په خاوره به ومږي او که صابون و په صابون به ووینځي د هغې نه پس به اودس وکړي پوره اودس که ځای داسې و چې اوبه پکې ودرېدلې نو خپې به وروسته ووینځئ او که ځای اوچت و خپې نه ودرېدې خپې به مو سره وینځئ که ځای منحدر و اوبه پکې ودرېدې نو څه چل به کوې خپې مه وینځه وروسته به ووینځئ
او که ځای اوچت خپې مو وینځه پوره اودس به وکړې د اودس نه پس به 3 ځله اوبه په سر واړئ لومبي ځل به واړئ نو صابون سره یا لاس سره به ومږې دویم ځل به بیا واړئ نو صابون به ترې بوځې نو دریم ځل به بیا واړئ بیا به په ښي طرف اوبه واچئ 3 ځله بیا به په ګس طرف اوبه واچئ 3 ځله یا صابون ورسره استعمال کړه او یا هغې به په اوبو کې د بیرې پاڼې چولې د بیرې پاڼو سره اوبه ستغې شي خیرې ورسره ځي نو که مخکې د خپې وینځلې وروسته یې ضرورت نشته او که مخکې د نه وینځلې وروسته خپې ووینځه بس دا د غسل کیفیت شو اوس مولانا 2 خبرې پاتې شوې یو مسله د نقض د ضفایرو یاد دي او یو مسله د چا یو مسائل مستنبطه او درېمه خبره کومه پاتې ده شرح د حدیث او کلام پر راویانو زه مخکې لاړ شوه زما په خیال دا بل کتاب 100 ځله پاتې دی نو که څنګه وکړه سبق آسان شو بل لږ پاتې دی نن دویمه ورځ ده چې قضا کېږي نو زه هم په دې به اکتفا وکړو دا باقي خبرې به انشاءالله درته بیا خالي په ورځو یم انشاءالله خفه نه شي که نه امام ترمذي